هغې د 30 روپۍ شی هغه په 90 روپۍ ورکوي او د 100 روپۍ شی هغه په 300 روپۍ باندې ورکوي. 120 روپۍ باندې د چایو کپ میلاویږي او ځینې ځای کې د چایو یو کپ چې هغه صرف تش یو چای کپ وي هغه په 150 روپۍ او په 200 روپۍ باندې هغه میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يرحم الله من لا يرحم الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهایی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، یقینا د لوی اختر په دغه روزو کې وادي کالام ته د ډیر لرې لرې ځایونو نه خلک د سیر او تفریح دپاره راځي او د چکرونو دپاره خلک دلته راځي او خپل هغه وخت تیروي او له دغه علاقې نه خوندونه او مزې اخلي. لیکن د وادي کالام او خصوصا په وادي کالام کې چې څومره خلک د بهر نه راځي او دلته کاروبار کوي، هغه مسلمانانو ته یو پیغام او یو درخواست دی چې د یو خبرې تاسو انتهایی زیات خیال وساتئ، چرته هم په دغه غلط فهمي کې تاسو مبتلا نشئ چې مخکې شوي وی، یعنی په بل مسلمان باندې ظلم کول او د بل مسلمان سره زیاتې کول، له دینه تاسو اجتناب وکئ. ګوره مسلمانانو، اسلام همیشه مونږ ته د بل مسلمان سره د خپل مسلمان رور سره د ښېګړې درس ورکوي، په بل مسلمان باندې د رحم او د بل مسلمان سره د حسن سلوک درس اسلام مونږ ته راکوي. نو له دې وجې نه مونږ په هر یو عمل باندې خپل سوچ او فکر او غور وکړو چې آیا زمونږ له وجه نه بل مسلمان خو چېرته تکلیف کې مبتلا نه دی. نمبر 1، چې کله هم دغلته انسان یو د سیر د اختر دغه خوشحالي تیرولو دپاره راځي، نو یقینا هغه زیات خلک چېرته په هوټل کې خوراک کوي یا دغه شانې دکاندارانو نه څه اشیا را اخلي، نو بیا دغه هوټل والا او دغه دکانداران، بعضې دکانداران او بعضې هوټل والا انتهایی د ظلم او انتهایی د جبر معامله ورسره کوي. بعض اوقات هغې د 30 روپۍ شی هغه په 90 روپۍ ورکوي او د 100 روپۍ شی هغه په 300 روپۍ باندې ورکوي. وجه دا وایي چې مهنګایي ده. بهرحال مهنګایي خو به وي، لیکن دومره هم نه ده چې څومره ظلم او زیاتې تاسو کوئ. او چې کله هم یو انسان په بل مسلمان باندې ظلم کوي، په بل مسلمان باندې رحم نه کوي، بل مسلمان ته تکلیف ورکوي، نو الله رب العزت په دې باندې ډیر زیات غوسه کیږي او الله رب العزت په دې باندې ډیر زیات خفه کیږي. چې کله الله رب العزت خفه شي، نو بیا د الله رب العزت پکړ او د الله رب العزت هغه نیول هغه انتهایی زیات مضبوط او خطرناک وي. ګورئ، اوس خلکو ته مونږ وایو اکثر په بازار کې چې مونږ وګورو، نو اکثر بازار کې د چای یو کپ هغه په 60 او په 80 روپۍ باندې میلاویږي او ځینې ځایونو کې ما داسې هم لیدلی چې په 120 روپۍ باندې د چایو کپ میلاویږي او ځینې ځای کې د چایو یو کپ چې هغه صرف تش یو چای کپ وي هغه په 150 روپۍ او په 200 روپۍ باندې هغه میلاویږي. نو زه تاسو نه تپوس کوم چې آیا صحیح د تاسو ځان دپاره په دغه دنیا کې خو به ګټه وکئ، لیکن ستاسو د یو روپۍ او د یو پیسه الله رب العزت به تاسو نه تپوس کوي او پوښتنه به کوي او تاسو دغه ظلم او د زیاتۍ په وجه باندې بل مسلمان له تاسو تکلیف ورکوئ. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. بهترین انسان او بهترین مسلمان له تاسو څخه هغه دی چې هغې د لاس او د زبان د تکلیف او د ایذا نه بل مسلمان محفوظ وي. نو وګورئ، دغلته چې کله تاسو په دغه لاسو باندې پیسې اخلئ، دغه لاسو باندې تاسو بل مسلمان سره ظلم کوئ، نو په دې باندې خو الله هم خفه کیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خفه کیږي. نو مونږ او تاسو ته پکار دی چې دغه ظلم او د زیاتۍ نه مونږ او تاسو ځان وساتو، ځکه چې مسلمان همیشه خپل بل مسلمان سره ښېګړې کوونکی وي، بل مسلمان باندې رحم کوونکی وي، نه کې ظلم او جبر کوونکی وي. بیا بعضې خلک دا وایي چې مونږ دومره کرایانې ورکوو، مونږ دومره پیسې ولګوو، ځان له دکان جوړ کړو، هوټل جوړ کړو، په دې باندې مونږ چې دومره مهنګایي ونه کړو، دومره زیاتې پیسې مونږ دغه میلمنو نه وانخلو، نو بیا مونږ تاوان کې راځو او بیا زمونږ دغه ګټه نه پوره کیږي. نو هغې ته صرف دومره وایم چې تاسو ته ښه پته ده چې د زیات کرایه له وجې نه تاسو په بل مسلمان باندې ظلم کوئ، نو آیا قبر کې به د الله رب العزت مخې ته به تاسو ته څه جواب ورکوئ؟ د الله په دربار کې به د الله په عدالت کې به تاسو څه جواب ورکوئ الله ته؟
نو مسلمانانو لږ سوچ وکئ، لږ فکر وکئ چې دغه ظلم او د زیاتۍ نه ځان وساتئ. کنې کم یو انسان هم ظلم کوي، جبر کوي، زیاتۍ کوي، دغه ظلم او دغه جبر په دغه دنیا کې الله رب العزت د دې بدله او د دې انتقام دغه دنیا کې له دې مسلمان څخه اخلي. وګورئ تاسو کالام کې څومره لوی لوی هوټلونه وو، څومره لوی لوی دوکانونه وو، څومره لوی لوی کاروبار والا خلک وو. په 2010 کې وګورئ سیلاب راغی، هغې نه پس بیا زلزله راغله، هغې نه پس بیا دوباره تیر کال سیلاب راغی. دغه سیلاب په وجه باندې څومره نقصانات وشو، څومره هغه خلکو ته وایم چې تاسو دومره ډیر پیسې ګټلې وي چې دغه سیلاب په وجه باندې هغه ټول پیسې ستاسو په سیند باندې لاهو کړلې، ټول پیسې تباه او برباد شولې. وجه ستاسو د ظلم په وجه باندې. که وس هم تاسو ډیر پیسې وګټئ، وس هم ظلم وکئ، وس هم مسلمانانو په زور زبردستي باندې پیسې واخلئ، لیکن دغه پیسه دا به هم الله رب العزت تاسو نه هلاکوي او دغه پیسه په بدله کې الله رب العزت نور مزید نقصانات به هم تاسو له درکوي. کوم انسان چې په حق حلال طریقه باندې ګټه کوي، د دې دغه کاروبار اگر که لږ وي، اگر که دغه کاروبار ورکوټي ولې نه وي، اگر که دې د روز یو 10 روپۍ ولې نه ګټي، لیکن بل طرف ته یو انسان حرام کاروبار کوي، ظلم او زیاتۍ کوي او د روز یو 1,00,000 روپۍ ولې نه ګټي، نو الله ګواه دی چې دغه 10 روپو چې هغه حلال کاروبار وي، دغه 10 روپو کې دغه 1,00,000 چې هغه حرام او ظلم طریقې سره ګټلې وي، دغه 10 روپۍ کې به دغه 1,00,000 روپۍ نه زیات برکت وي. لږ سوچ وکئ، فکر وکئ، دغه مسلمانانو سره ښېګړه وکئ، ظلم مه کوئ، په چا باندې زیاتۍ مه کوئ. دغه میلمانه راغلی دي دلته، نو تاسو دې سره د اخلاقو مظاهره وکئ، دې سره د نرموالي مظاهره وکئ، نه کې په دې باندې تاسو ظلم او زیاتۍ کوئ. الله تعالی دې دغه ظلم او د زیاتۍ نه هر یو مسلمان په امان کې وساتي او الله تعالی د ټول مسلمانانو دغه حقیقي سترګې کولاو کې چې د دنیا او د آخرت دغه ګټه او نقصان باندې پوهه ولري او خپل نقصان او خپل تاوان او خپل ګټه باندې د علم ولري او بیا دغه شان د ظلم او د جبر نه د ځان وساتي. الله دې ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.